قرآن دا بچی را خپلی، دا قرآن بچی را نزدې کوي، دا قرآن بچی ته پلار ښیي او د پلار مرتبه ورته ښیي چې بچیه پلار څه ته وایي. بچیه ستا د پلار مثال ګوره، ستا دپاره د پاس اسمان دی. څنګه چې که ته ډېر غټ سړی شي خو اسمان ته نشي رسېدی، څنګه چې ته ډېر غټ سړی شي خو د اسمان د غاړو نه نشي وتلی. دغه شان که ستا ډېره لویه مرتبه شي خو ګوره پلار دی، ته د پلار مرتبې ته نشي رسېدی. او که ستا ډېر هم اوچت مقام شي او ته په دنیا کې هم وګرځې خو د پلار د سوري نه ګورې بچیه ته وتلی نشي. څنګه چې ځمکه ده او په ځمکه باندې ته خړپوسې کې او دا ځمکه تاله اوبه درکوي او دا ځمکه تاله خوراک درکوي او د دې ځمکې په غېږه کې ته پیدا شو او د دې ځمکې په غېږه کې ته رالوی شي، دغه شان ستا مثال ستا دپاره ستا د مور دی. څنګه چې دا ځمکه ده دغه شان یې ګوره مثال ستا د مور دی چې د دغه مور په غېږ کې ستا پیدایش، د دغه مور په غېږ کې تا خوراک، د دغه مور په غېږ کې تا خبرې زده کول، د دغه مور په غېږ کې ستا تربیت او ستا پرورش. په نیمه نیمه شپه باندې دغه مور تا سره څومره سختې تېرې کړې. بچیه ته ډېر ماشوم وې او د ګوتې نه بې نیولې وي او شا به بچیه قدم واخله او شا به بچیه وګرځه، شا به بچیه د الله نوم واله او دا خوراک وکړه او څومره په ګرمۍ او په یخنۍ او په بیمارۍ او په تکالیفو دې مور ستا خیال ساتلی دی. دې پلار ستا دپاره خپله ځواني په مزدورو او په دیاړو باندې ختمه کړله. دا نوجوان پلار دا ستا په پرورش کې بچیه سپینګیری شو. نو دا قرآن کریم بچی ته د مور او پلار مقام ښیي چې د الله نه پس او د الله د پیغمبر نه پس که مقام او مرتبه ده نو ګورې بچیه دا د مور او پلار ده. د مور او پلار سره به احسان کې، د مور او پلار په مخ کې به اوچته خبره نه کې، د مور او پلار سره به نیکي کې او که څومره هم لوی سړی شي خو ګورې د مور او پلار د سوري نه به ځان نه اوباسې، ګورې بیا به ته د هلاکت سره مخامخ شي. د څلورو وجو نه په تا باندې غسل لازمیږي. ښه دا وپېژنه چې په دې څلور واړو وجو کې یو وجه موجوده شوله نو په تا باندې غسل څه شي لازم شو، فرض شو، غسل به خامخا کې. اول خبره په دې کې احتلام دی چې د خوب په حالت کې تا ته احتلام وشو، غسل در باندې واوړید. که تا لذت او خوند محسوس کړی دی او که نه دی دی محسوس کړی خو د بیدارۍ نه پس تا لونوالی وکته، مني دې وکته، اثرات دې وکتل، نو غسل په تا باندې فرض او لازم شو، غسل به خامخا کې. او که خوب کې د احتلام حالت پیښ شو، لذت محسوس شو، باقاعده داسې حالت پیښ شو خو د بیدارۍ نه پس هیڅ نشته، نه مني شته نه لونوالی شته، هیڅ هم نشته، نو بیا غسل لازمه نه دی. په دې به ته پوه شوې. دویمه خبره دا وکړه چې د ویښې په حالت کې مني دې خارج کړله. مني خارج شوله، نارینه دی زنانه ده، مني خارج شوله راووتله او په شهوت سره. ښه که د شهوت نه بغیر د چا نه مني راووتله، د مني قطرې راووتلې، نو په دې وجه په ده غسل نه لازمیږي. د شهوت سره د د بدن نه مني راووتله، خارج شوله د ویښې په حالت کې، نو په ده باندې غسل که نارینه دی او که زنانه د غسل څه شو جي لازم شو. دریمه وجه دا ده چې جما دې کوله د کور والا سره، او که جما کې ستا انزال شوی دی او که نه دی شوی خو چې دخول دومره وشو چې د نارینه د اندام مخصوصه سره دا د زنانه اندام مخصوصه ته داخل شو، نو دا دخول وشو. که انزال شوی دی او که نه دی شوی، که منی خارج شوی دی او که نه دی شوی، که شهوت پوره شوی دی او که نه دی پوره شوی، نو په دواړو باندې غسل څه شو جي لازم شو. چې په دې مسله تاسو پوهئ. څلورمه وجه زنانه ده د حیض بیماری ورته راغله او د حیض د بیمارۍ نه چې کله پاکه شوه نو اوس په دې باندې غسل څه دی جي لازم دی. د حیض د بیمارۍ په حالت کې خو غسل لازم نه دی. که هسې کوي د ټنډه کې یا د ضرورت لپاره کوي دي، خو چې کله د بیمارۍ نه پاکه شوه نو دې ته اوس د غسل کولو حکم څه شو جي متوجه شو. او یا دې ته نفاس بیماری راغلی و، ماشوم پیدا شوی، د هغې نه پس چې کومه بیماري راځي او د دغه بیمارۍ نه پاکي راغله، نو د هغې نه پس دې ته د غسل حکم متوجه شه چې غسل اوس په تا لازم دی. غسل څه جي دا خامخا وکړه. پنځم یو څیز درته وایم چې انسان کله غلط سوچ کو، غلط نظر استعمال کو، صحیح شوله که نه، یا د کور والا سره داسې خبرې وکړلې چې هغه خبرې د نفسانی خواهش وي او په دې سره د بدن کې حرکت رالی او د ده نه رڼې اوبه خارج شولې چې رنګ یې د اوبو په شان دی او ټینګوالی پکې دی. نو په دې سره که د اودس مات شه، که د اوبه په کپړو ولګي دي، کپړې پلیتې ګرځي، خو غسل په دې نه لازمیږي. ګورئ ډېر کسان د دې نه هم غسل کوي، نو دا یاد ساته چې په دې سره غسل نه لازمیږي. دا هغه مسایل دي چې ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نارینه او زنانو ته. نو که د ټولو سره شریک کړي دا به د اجر خبره وي. غسلخانه کې تش او دسماتې کول جایز نه دي، خو یو بنده غسل کو او ناڅاپه دته تشې میتیازې ورلې، انسان کمزوری دی، نو په دغه ټیم کې دله څه کول پکار دي، دی به څه کوي؟ نو ګوره جي جواب دا دی چې په غسلخانه کې به تش او دسماتې نه کې، د دې نه منع راغلې ده او د وهم او د وسوسو
او د شک د بیماری اکثریت د دینه پیدا کیږي چې څوک په غسل خانه کې چې کوم ځای د غسل د لامبلو د چرندم کولو دی په دغه ځای کې دی ته شودسمات کوي نو دینه دا بیماری جوړېدی شي. خو اوس کله عذر پیښ شو، عذر داسې چې تا لامبل او انسان کمزوری دی چې په بدن د یخي اوبه راپرېښودې نو ناڅاپه ته شودسمات درغې عورت کولاو دی ته لامبې. په دې ټیم کې څه کول پکار دي؟ نو په دې ټیم کې ته بیا تش اودسمات کولی شي، لږ یو سیټ ته وکړه او اوبه په ډېرې توی کا چې ته بیا لامبې یا اودس کې چې تا ته نجسې داري نه کېږي او دغه ځای کې بدبو دا نه وي نو اوبه پې باندې بیا واړوه. یا بل داسې عذر دی چې ستا د کمرې سره غسل خانه دا ټچ ده، بعضې خو داسې وي چې ګټر هم پکې وي لیټرین او غسل خانه هم وي، صحیح شوله، نو هلته خو بیا ته تش اودسمات هم په هغه ګټر په هغه چې کوم د اودسماتې ځای دی هلته کولی شي، خو چې کوم د غسل خانې حد دی نو هلته خو نشي کولی. او بعضې کس داسې وي چې کمرې سره جوخته صرف غسل خانه وي د لامبلو ځای وي، نو که داسې عذر پیښ شو چې د شپې سخته یخني ده د تش اودسماتې دپاره بهر وتل یا مطلب د بیماری ده، صحیح شوله که نه، داسې عذرونه پیښ شو نو که بیا په غسل خانه کې تش اودسماتې وشي نو ټیک ته خو پکار ده چې اوبه پې زیاتې واړول شي چې د دغې بدبو نه وي او دغلته نجاست نه وي چې بیا تا ته نجسې داري نه کېږي. بله مسله دا وکړه جي چې کله ته غسل کوې که نه او ستا عورت ښکاره دی نو چې عورت دې ښکاره دی نو په دې ټیم کې به ته خبرې نه کوې، د خبرو کولو نه څه راغلی ده جي منه راغلی ده، خبرې به نه کوې. که د ضرورت خبره ده، ضرورت خبره چې ته دننه شوی او یو څیز تا ته دلته د لامبلو په ټیم کې اوس تا ته ضرورت دی یا لامبلو پسې متصل ضرورت دی هغه ته داسې نشي حاصلولی، یا یو ایمرجنسي خبره ده چې تا ته اواز وشو جواب غوښتل تا نه ضروري نو داسې، خو د دې نه علاوه دا هم نه چې ته لامبل هم کې او بهر تا ته کس ولاړ دی ته ګپ هم لګې او ته خبرې هم کوې یا په موبایل لګې یا په میسجونو لګې نو دا به جایزه نه وي. په دې مسله به تاسو پوه شوي. بله مسله دا وکړه چې د لامبلو په ټیم کې چې کله عورت ښکاره دی نو قبلې ته مخ کول هم جایز نه دي او شا کول هم جایز نه دي، صحیح شوله که نه. که عورت نه دی ښکاره یو سړی په پرده کې لامبي، پرتوګ شته جانګی شته دی داسې پرده کې دی نو بیا خو ټیک ده او بیا خو څه خبره نشته، خو چې کله عورت ښکاره دی نو قبلې ته مخ کول یا شا کول دا نه دي پکار، او که چېرته د عذر د وجې نه داسې څه راله نو بیا خیر دی، صحیح شوله. په دې مسله به هم تاسو پوه شوي. بله مسله دا وکړه چې په ناسته غسل کول دا بهتر دي ښه، دا که ته په پټ ځي کې که په ښکاره ځي کې خو بیا خو بلکل عورت به پټي او په ناسته پکار دی، خو که پټ ځي کې هم ته یې غسل خانه کې دننه هم یې نو هم په ناسته باندې او غسل کول دا افضل او بهتر دي. که چا په ولاړه حکم کېږي ښه، خو دا افضل او بهتر دي او چونکې دې کې پرده ډېره ده نو په دې وجه باندې په ناسته باندې بهتر دی. او بله دا چې د غسل کولو په ټیم کې زیاتې اوبه نه دي خرڅ کول پکار ښه، زیاتې اوبه به نه خرڅ کړې دا هم جایز نه دی او په اسراف کې راځي. بس ته ټول بدن لون کا، درې پیرې په بدن اوبه راواچوه، دغه شان دغه خولې ته اوبه واچوه، پوزې ته اوبه واچوه نو ستا غسل څه دی جي دا مکمل دی. اهم مسایل دي او مسلمانانو ته ضرورت دی نو د هغوی سره هم شریک کوي، دا به د اجر خبره وي. دا قرآن دا بچی راخپلی، دا قرآن بچی را نږدې کوي، دا قرآن بچی ته پلار ښیي او د پلار مرتبه ورته ښیي چې بچیه پلار څه ته وایي. بچیه ستا د پلار مثال ګوره، ستا دپاره د پاس اسمان دی، څنګه چې که ته ډېر غټ سړی شي خو اسمان ته نشي رسېدی، څنګه چې ته ډېر غټ سړی شي خو د اسمان د غاړو نه نشي وتلی، دقه شان که ستا ډېره لویه مرتبه شي خو ګوره پلار پلار دی، ته د پلار مرتبې ته نشي رسېدی. او که ستا ډېر هم اوچت مقام شي او ته په دنیا کې هم وګرځې خو د پلار د سوري نه ګورې بچیه ته وتلی نشي. څنګه چې ځمکه ده او په ځمکه باندې ته خړپوسې کې او دا ځمکه تاله اوبه درکوي او دا ځمکه تاله خوراک درکوي او د دې ځمکې په غېږه کې ته پیدا شوې او د دې ځمکې په غېږه کې ته رالوی شي، دقه شان ستا مثال ستا دپاره ستا د مور دی. څنګه چې دا ځمکه ده دقه شان یې ګوره مثال ستا د مور دی چې د دغه مور په غېږ کې ستا پیدایش، د دغه مور په غېږ کې تا خوراک، د دغه مور په غېږ کې تا خبرې زده کول، د دغه مور په غېږ کې ستا تربیت او ستا پرورش، په نیمه نیمه شپه باندې دغه مور تا سره څومره سختې تېرې کړې. بچیه ته ډېر ماشوم وې او د ګوتې نه بې نیولی وي او شا به بچیه قدم واخله او شا به بچیه وګرځه، شا به بچیه د الله نوم واله او دا خوراک وکړه او څومره په ګرمۍ او په یخنۍ او په بیمارۍ او په تکالیفو دې مور ستا خیال ساتلی دی. دې پلار ستا دپاره خپله ځواني په مزدورو او په دیاړو باندې ختمه کړله. دا نوجوان پلار دا ستا په پرورش کې بچی سپین ږیری شو نو دا قرآن کریم بچی ته د مور او پلار مقام ښیي چې د الله نه پس او د الله د پیغمبر نه پس که مقام او مرتبه ده نو ګورې بچیه دا د مور او پلار ده. د مور او پلار سره به احسان کې، د مور او پلار په مخ کې به اوچته خبره نه کې، د مور او پلار سره به نیکي کې او که څومره لوی سړی شي خو ګورې د مور او پلار
د سوري نه به ځان نه وباسې ګورې بیا به ته د هلاکت سره مخامخ شي. نو ای زما رونو دا بچي ته معاشره ښیي څه ښیي معاشره ښیي. دا قرآن بچي ته ادب ښیي. دا کم بچیان چې د قاري صاحب سره کینی پاسي او حفظ کوي او طالب جان دی په هغه د قرآن رنګ چړاوي هغه چې تا سره په خیر کوي په دوو لاسو به در سره په خیر کوي. هغه چې خبرې کوي د هغه په خبرو کې به نرمي وي. هغه چې په ستا په خوا باندې تېرېږي هغه به په تا باندې سلام اچوي. هغه چې خبرې کوي هغه به فحش خبرې نه کوي. د هغه د خولې نه به کنزل نه وځي. دا به د بېدبۍ الفاظ نه ادا کوي په چا چې د قرآن رنګ چړاو شوی دی. ته وګوره په دې معاشره کې مولوي صاحب ته وګوره د مولوي صاحب خاصو شاګردانو ته وګوره. یو خو عام خلک چې بس راځي او که ترجمه کېږي هسې قرآن کریم ته کیني خو قرآن له زړه نه ورکوي ځان ورله نه ورکوي. نو چې قرآن له د زړه ورنه کړو قرآن له د ځان ورنه کړو نو دا خپل رنګ په تا باندې نه چړاوئ. دا رنګ په هغه چا چړاوئ چې چا ورله وخت ورکړه چا ورله مینه ورکړه چا ورله زړه ورکړه چا ورله چې کوم دی خپل وخت ورکړه. نو قرآن کریم یې ځان ته رانږدې کړي او خپل رنګ پې باندې چړاو کړي. نو بیا د اخلاق د قرآن په شان شي بیا د ګرځېدل د قرآن په شان چې سم قرآن وایي قرآن به نه ګرځي. دا طالب جان بیا ښایسته په طریقه باندې ګرځي. چې سم قرآن وایي غلط مجلس ته به نه ځي چې د قرآن رنګ په چا چړاو شوی دا بیا غلط مجلس کې چاته نه ښکاري. چې سم قرآن وایي چې کنزل به نه کوې د قرآن رنګ چې په چا چړاو شوی د هغه د خولې نه بیا کنزل نه وځي. او چې څنګه قرآن وایي چې په کشر به شفقت کوې د مشر به خیال ساتي د ګاونډي د حقوقو به خیال ساتي د الله او د پیغمبر او د دین د حکمونو به خیال ساتي. نو دغه رنګ بیا په ده باندې چړاو شي. که څوک یو خبره زیاته وکړي نو دا د زیاتي جواب په زیاتي سره نه ورکوي. که څوک کنزل وکړي نو دا د کنزلو جواب په کنزلو سره نه ورکوي. دا معافي کوي دا عفه کوي دا درګذر کوي. نو زما رونو دا چې کله قرآن ته څوک نږدې شي نو بیا د قرآن رنګ په دوی باندې څه شي دا چړاو شي. او چې لږ د قرآن ته شا کړه نو دا د چا کتاب دی؟ دا د صمد ذات کتاب دی. الله الصمد الله بېنیازه دی هغه چاته محتاج نه دی. نو دا کتاب هم د هغه ذات کتاب دی چې څنګه الله بېنیازه باچا دی او چاته محتاج نه دی داسې دا کتاب بېنیازه دی چې ته ورته لږه شا کوې دا بیا تا ته ډېره شا کوي. او چې ته نه ورنږدې کېږې نو د قرآن کریم رنګ د قرآن کریم اخلاق د قرآن کریم حکمونه او آداب چیرې دا بیا په تا باندې نه چړاو کېږي.